الله تعالی د رضا لپاره د یو بل سره مینه محبت ساتل. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب العزت په د قیامت په ورځ باندې او فرمایي چې اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي. الله رب العزت فرمایي چې زبنن هغه خلکو له سوره ورکوم چې هغوی زما په باره کې مینه محبت کړی او زما د رضا دپاره. په هغه ورځ به سوری ورکوم چې په هغه ورځ باندې به زما د سوري نه علاوه بل چېرته سوری نه وي. بل حدیث مبارک راځي چې اوه قسمه خلک داسې دي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې چې د الله رب العزت د عرش د سوري نه علاوه به بله سوري نه وي او به انتها زیاته ګرمي به وي. الله رب العزت به هغو خلکو له په غذا کې سوری ورکوي او خلکو له به سهولت ورکوي. او په هغه اوه قسمه خلکو کې یو قسم خلک هغه دي چې هغوی په خپل منځ کې مینه محبت د الله رب العزت دپاره ساتلی وي. ګوره تعلقات هر سړی ساتي، خو ځینې خلک د تعلقات چې شروع کوي نو د هغوی د تعلقاتو د ابتدا د اول نه نیت دا وي چېرې ذاتي مفادات د دنیا خبرې دي د هغې له وجې نه ملګرتیا جوړه شي. خو یو وي د یو سړي مینه محبت او د هغوی ملګرتیا د الله رب العزت د رضا لپاره جوړه شي، هېڅ داسې ذاتي مفادات په اوله کې نه وي. نور د هغې نه به چې کله ملګرتیا جوړه شي ملګري وي د هغې لپاره چې کله په انسان باندې مشکل راځي څه مسله راځي هغه خپل دوست خپل یار ته وایي خپل ملګري ته وایي. نو موږ او تاسو له د یو بل سره مینه محبت د الله رب العزت د رضا لپاره ساتل پکار دي. که موږ د چا په خوشحالۍ کې شرکت کوو که موږ د چا په غم کې شرکت کوو هغې چې صرف مقصد د الله رب العزت رضا وي نو انشاءالله دا کم حدیث مبارک چې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې زه به ورله هلته ځای ورکوم. نو انشاءالله چې کله زموږ او تاسو محبت د الله رب العزت د رضا لپاره په داسې طریقه باندې وي الله رب العزت به موږ له او تاسو له ځای راکوي.